डेटाबेस मुतालिक से लग ډېر انفارمیشن در سره شته الیاس نشته ٹھیک ده سمپل الفاظو کې به پوهې کوم الفاظ مناسب خو نه دي خو سمپل الفاظو کې به پوهې کوم چې डेटाबेस تر کنسیډر کا ته کنسیډر کا چې دا ډیټابیس دی ٹھیک شو په دې ډیټابیس کې دننه څه شی دی دا اوس तो आप इस नाम की क्लास पढ़ें और इसके अंदर आप स्टाइल दे दें ठीक है जैसे शेप्स फॉन्ट वेट कितना होना चाहिए टिक शो दा यो टेबल दे ठीक है फॉन्ट वेट मतलब कंट्रोल सी कंट्रोल वी यानी موږ سره یو ډیټابیس وي هغه کې دنه مختلف ټیبلې وي دا اوس ډیټابیس دي کې درې ټیبلې دي بیا په هر یو ټیبل کې دنه ډیټا پرته وي ٹھیک ده دا څه خبره ده ته ملټیپل ډیټابیسز جوړول غواړي نو ته ملټیپل ډیټابیسز هم جوړولای شي لکه مثال په تور دا مې ګروپ کړو ټیک شو دینه یو دا مې کنټرول سی کړو او دا مې کنټرول وی کو او دا مې لګ لاندې راکوز کو نو دا تاسو سره بل ډیټابیس جوړ شو صحیح دی الیاس دا چې ډیټابیس په ما چرته ژوندۍ نه دی ټیچ کړی مزه یې وکړه نو دلته کې څه حساب دی د هر یو ډیټابیس په خپل نامه انفارمیشن سکیما یو ډیټابیس دی مای اس کیو ایل بل ډیټابیس دی پرفارمنس سکیما بل دی پی ایچ پی ما ایڈمن او ټیسټ دا دی مونږ پکې جوړ کړی دی آنلاین ایگزام ٹھیک ده بیا په هر یو ډیټابیس کې ټیبل دی برانچ کلاسز لکه اوس مثال په تور برانچ تراشه سټرکچر تراشه نو دا سیز امپورټنٹ دی چې زه یو ټیبل جوړوم ټیبل هم داسې کنسیډر کا چې په ډیټابیس کې ټیبل جوړ شي چې څنګه دا ایم ایس ورډ کې موږ ټیبل جوړو روز او کالمز کې ډیټا سٹور کیږي ټول ناول می ډیټابیس کې دنه وی ټیبل کې دنه ډیټا پرته وي او ډیټا کم شکل کې پرته وي روز او کالمز په شکل کې پرته وي خو د هر یو کالم خپل نوم پکار دی نو موږ ورته ویلي دي چې وروره یو کالم دی آی ډي بل دی برانچ نیم بل ایډریس بل کانټیکټ دا مونږ دلته اول ډیسایډ کړی دي چې زمونږ برانچز والا ټیبل کې بدایي کالمونه سیکشن کې بدایي سبجیکټ کې بدایي کلاسز کې بدایي دا ټول مونږ اول پیپر ورک وکړو اوس دا پیپر ورک ما دي ته وی چې یار تاسو ټیبلې جوړې کړئ نو دې ټیبلې جوړې کړئ دې ټیبلې څنګه جوړې کړئ چې زه دلته ډیټابیس باندې کلیک کوم دلته لاندې آپشن ورکړئ چې کریټ ټیبل او زه نوم ورکوم الیاس سو کالمونه به وي دوه کالمونه به وي لیټ سه دا دې شو آی ډي انټیجر 11 سایز مې ولا ورکو او دا کولیشن کور ورکو یا نه ورکو دا خبره کوم مخکې ټیک شو امه آټو انکریمنٹ هم کړو یعنی زه به ورته ډیټا نه را لګم دی په خپل 1 2 3 4 مخکې وځي فرند نیم زما د ملګری نامه څه ده دا به وي وارچار انټیجر باندې ټیکسټ به وي 50 کریکټرز میکسیمم راتلی شي ما ورته 50 ورکړي 60 ورکړي 60 به شي که د 50 نه زیاته ډیټا راشي دی به پهلنی 50 کریکټرز واخلي او نور به کټ کی میکسیمم وایز 50 ده وارچار 200 په دې کیس کې 50 دی اصل 255 پورې کې دی 255 مان ټیک شو اوس ما الیاس باندې کلیک کو
माता स्ट्रक्चर शो कोई ची आईडी फ्रेंड नेम दलते मराता स्ट्रक्चर शो कोई आईडी फ्रेंड नेम ठीक है दा मुंगा जीयूआई रिलेटेड कारونه کړی دي نن زموږ مقصد دا دی ټول نول ز سرور ته راغلم ډیټابیس نه راووتم زموږ مقصد دا دی چې موږ د کیوري په ذریعه سره کار وکړو وات از ا کیوري کیوري څه شی دی اوس دا کوم دې ځان سره لګ ډیر پېچ کړو کیوري څه شی دی कंट्रोल नहीं हो ये एक कॉम्बिनेटेड स्टाइल कहलाता है बेस का मतलब ये होता है कि जो इसकी इमीडिएट चाइल्ड है जितने नहीं सब पे ये स्टाइल अप्लाई होगा क्यूरी आपने एक काम क्यूरी से शायद څنګه जावास्क्रिप्ट دی دا یو لینګویج دی प्रोग्राम او د لپاره انټرپریټر څوک دی عبدالغنی علامه کاوه خوروړه یار هغه د لپاره انټرپریټر دی براوزر کې ایگزیکیوټ کی आप ये चाहते हैं कि ये वाला डेटाबेस ताले से फैसिलिटी درکې دغه به ډیټا سٹور کیږي بلک اماونٹ اف ډیټا به سٹور کې دی شي یعنی 5 کروڑ ریکارڈ 10 کروڑ خو هیوی ډیټا به سٹور کې دی شي ये सेव के अंदर जितने भी हैं خو ډیټابیس سره به موږ کمیونیکیشن څنګه کوو ډیټابیس سره به خبرې څنګه کوو د کیوري په شکل کې تا چې جاواسکرپټ کې کوډ لیکلی دی چې ډاکومنٹ ډاٹ ګیټ ایلیمنٹ بای آی ډي دا تاسو چل کړی دی کوډ دی لیکلی دی یا په الفاظ دیگر تاسو چل کړی دی چې تا انټرپریټر سره خبرې کړې دي چې به تر ورسېدې لاین ته دا کار به وکړي دا به داسې وکړي دا به داسې نه تا سره خبرې کوي اوس چې په ډیټابیس کې ډیټا سٹور کوو یا ډیټا ترې راوباسو یعنې موږ په ډیټابیس سره خبرې کوو نو د ډیټابیس دپاره ځان له یو لینګویج جوړ شوی دی ټیک ده هغې ته مونږ وایو SQL structure theory language دا د C++ یا د جاوا یا د PHP یا د جاوا سکرپټ په شان دي لینګویج نه دی دا یو مختلف قسم له لینګویج دی ټیک شو لینګویج خو دی स्ट्रक्चर है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ने स्ट्रक्चर है स्ट्रक्चर सा मतलब शो स्ट्रक्चर ना स्ट्रक्चर मतलब दा शो क्लोज टू इंग्लिश लैंग्वेज دا لینګویج جوړ شوی داسې دی چې ته ډیټابیس سره په دې لینګویج کې خبرې کوې نو تا ته به داسې فیلینګ راځي چې زه په انګلیش کې خبرې کوم د سره ټیک ده نو دا دی شو سټرکچر کیوري کیوري مطلب دا شو question and answer तब अगर ना क्वेश्चन के डेटाबेस ना डेटाबेस बताला आंसर ठीक शो नो दा क्वेश्चन आंसर वाला यो लैंग्वेज दे क्लियर दा उस मुगर जू टोल नवल डेटाबेस हम ने जो نو زه آنلاین اگزام کې موجود وم دلته کې ما ته سرور شو کوي او هغه ډیټابیس شو کوي زه به دې ډیټابیس نه بهر راوځم دلته به کلیک کړم یو نوی ډیټابیس جوړوم نو زه به SQL باندې کلیک کوم دا به زه لږ زوم کوم چې تاسو ته ښکاره شي د ریزرو ورډ دی کریټ ما ته کریټ که جوړ که څه شی جوړ که ډیټابیس डेटाबेस बसना मवी दा چې کوم ګورته سره یو د اپر کوډ دا د کاما دا د ډبل کوډز یو دا د اپر کوډ انګل کوډ دا 135 درجه والا دی نو دا د MySQL سټانډرډ د نور لینګویجز کې نشته دی او چې ډیټابیس نامه ټیبل نامه کالم نامه ماته د اپر کوډز کې انکلوزډ راکوا کدی کې انکلوزډ ورنه کې نو هم خیر دی خو خبره ده چې دې کې انکلوزډ ورکی इसके मैंने CSS डिफाइन करनी ما ته ډیټابیس جوړ کا د ډیټابیس مقصد نامه بسوي د ډیټابیس نامه د ایگزام مینجمنٹ سیستم او ورته وایم چې ډیفالت کیریکټر سیټ UTF-8 کیریکټر سیټ UTF-8 په ساته د دې مطلب دا دی چې پرون تاسو کوم ډیټابیس جوړ کړی او دا کنټرول سره دا اوپن کوم
नो कैरेक्टर सेट द कोलेशन दे कैरेक्टर सेट डिफाइन शवे UTF-8 MB4 यूनिकोड CI कज़ दा वर नकम नो दा क्यूरी चे ते एग्जीक्यूट की ता सर्व UTF-8 MB4 रा वखली द सर्व लैटिन स्वीडिश CI रा वखली द सर्व इंग्लिश 1252 से शेरा वाखली چې کوم چا سره سرور څنګه انسټال شوی دی دا ډیفالت چې کوم کولیشن دی هغه راوچتای یو کولیشن منو چته او نو چې موږ څلور 15 تنان په یو پروجیکټ باندې کار کوو نو په کار د چې ټول سیزونه هر یو کس سره یو رنګي وي ٹھیک ده نو چې کیوري کې ورته موږ ډیفاین کوو نو تب کیوریز به جوړو ما ایگزیکیوټ کې به ته ځان سره یا کیوریز به ته جوړې ایگزیکیوټ کوو به موږ ټول نو ټول سره به سیم سټانډرډ راځي اوس ورته ما وې د خپل سټانډرډ د لیټن سویډش CI خو چې ورژن بدل شي نو سټانډرډ هم بدل شي نو موږ ورته وې چې ته خپل خبره هیره که زما دا وره چې زه سبم کلیر شو د خپل سټانډرډ زمونږ نه دی خوښ کېدی شي د انګریزانو خوښ وي خو موږ خو په یو داسې خطې کې اوسېږو چې پښتو فارسي انګلیسي ټولې کیسې دي هغې دپاره موږ ته دا ښه دی ټیک شو کنټرول A کنټرول C دا کیوري مې کاپي کړه دې کې ټول راشي ما ورته وویل چې ګو ٹھیک شو نو ډیټابیس سلیکټډ ها اوس داسې چل کوم چې زه دلته کې کیوریز په نوم سره ما یو فایل جوړ کړو هغې کې مې کیوري ور واچولې اوس ما سره د ډیټابیس نوم خو جوړ شو خو دلته کې سرور باندې سلیکټډ نه دی اوس به زه دې باندې کلیک کوم بیا به دې کې دننه نور کیوریز لیکم بهر به نه لیکم صرف د ډیټابیس کریټ کولو والا کیوري بهر د نور به ټول کیوري دې کې دننه لیکم نو ځکه دې باندې مې کلیک کو ٹھیک ده داسې مې کړو SQL اوس ورته زه وایم چې ما ته څه چلو که برانچز والا ټیبل جوړ کړه ٹھیک ده نو زه به ورته وایم چې کریټ دا د ریزرو ورډ دی خو څه شی ټیبل جوړ کړه ټیبل نوم شو برانچز ټول بسمال ٹھیک شو کلینه کالم څه دی ID اوس به د هر یو کالم ورته وضاحت کوم ID integer 11 not null نشي کېدی خامخا بس ویلیو راځي دلته که زه راولېږم خو هغه ویلیو واخله او که زه رونه لېږم آټو انکریمنټ واخله کاما دا د یو کالم سټوري شوه دویم نمبر کالم څه دی برانچ نیم دا به زه دې ځای نه کاپي کړم जो हमें इस तरह की जो इंफॉर्मेशन चाहिए थी माउस ओवर में हमें फॉरवर्ड इंफॉर्मेशन आ जाए वो टाइटल ठीक है नॉर्मली टाइटल ब्रांच नेम शो मैंने स्मॉल करो कैपिटल बने हुई हूं ब्रांच नेम चीज़ ना कोडिंग प्रैक्टिस दे जम कोडिंग स्टैंडर्ड दे मूंग च डेटाबेस जोड़ा डेटाबेस नाम स्मॉल वी टेबल नोम स्मॉल वी टेबल के दन कॉलमों नोम टोल स्मॉल वी का कॉलम नोम दो अल्फाज या दरे बाने मुश्तमिल वी नो अंडरस्कोर वी स्पेस पके नहीं वी दा अंडरस्कोर वी माइनस हम नहीं दा अंडरस्कोर दे दा माइनस दे ठीक ना स्पेस पके नहीं वी स्पेस अलाउड दे मूंगा ने इस्तेमाल बैड प्रैक्टिस दे ठीक है ब्रांच नेम बस वि دا ریزرو ورډز دي نو زه کوشش کوم چې ریزرو ورډ کیپټل کې ورکم ولې چې د خپل کیپټل کې سجیشن ورکړي نو ټول سمال ورکم ور 4 ناٹ نل خالی بنوي یونیک بم وی دا پابندی مې په ولا کوله برانچ نیم دو مختلف برانچونو سیم نیم نشي کېدی نو نشي کېدل بدلاو راولا ٹھیک شو
نو کومه سیم روم لیګو یا پی ایچ پی په ذریعہ سره موږ غلطي وشي سیم نیم رو لیګو نو ډیټابیس به ریسار کی چې نه به دانشي کې دې ټیک ده دا د پرلیاس د خبرې ټولې نه وي دي خو پریشان کیږي نه तब आप ये हरकत करेंगे ज़रा ये करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है ज़्यादा प्रमाणित डेटा بیا د ایڈریس वो आता है डायनामिक ورچان د 70 ساتلو ناٹ نل دی باندې یونیک نه دی پکار ٹھیک شو अगर हमारे पास ये फोन नंबर पैराग्राफ के नॉर्मल पैराग्राफ नहीं होते टेबल्स के ऊपर فون نمبر ورکو ورچان نه خلاص نمبر وی زیات نه زیات دولس وینو چې ډیر ظلم دي شي 15 دی شي ټیک شو نو 40 یا 50 نه دی ورکول پکار نو دا لینث باندې هم موږ پورا سوچ کوو ٹھیک شو لیټ سے د باندې ماوله بولو چې ناٹ نل یونیک یو لګو یو نه لګو یونیک د دوه کسانو یو نمبر نه ٹھیک شو دا ورته ما کالمونه مشخص کړو چې کالمونو نمونه او ډیفینیشن ختم شي بیا ورته موږ پرایمری کی او فورن کی چې کوم کنسټرنټس دي او ورته مشخص کړو نو اوس ورته وایو چې پرایمری کی آی ډي دا چې کوم کالم دی او د باندې پرایمری کی ولګو او اټو انکریمنٹ کوم الریډي په لګولای دي تم لګولې شو خبره ده ټیک شو او زما عادت داسې جوړ شوی دی اوس کیسه راغله لږه شانتي مشکله انجن ټیک ده NODB default character set unity of head دلته مرتب مشخص کړو هر ټیبل ته مشخص کوو کوم مشخص کی صحیح خبره ده کني یا ډیټابیس نه پروچت کی او زما عادت دی چې مشخص کم یا مای اس کیو ایل د سہولت ورکړي چې ډیټابیس ته ډیفاین کړی دی هغه کې دنه یو ټیبل ته بیا مختلف ساتل غوړي نه بیا چینج کولای شي زه ورته چې نه ټول ته بمدار ونی او ما دا پریکټیس جوړ کړی چې زه لیکم سر جی دیز کوم کریکٹر سر دې ټیبل لپاره چې دې ټیبل کې او برانچ نیم دی ایڈریس دی فون نمبر دی چې کوم د بار 4 فیلډز دي د دې کریکٹر سیټ به یو دا چینج کړو شو بل په یو ډیټابیس کې یو ټیبل ته یو کریکٹر سیټ ورکول شي بل ته بل ورکول شي پرابلم نشته خو زموږ کوشش دی چې ټولو ته کریکٹر سیټ یو شانتي وي او زه منشن کوم کني دې په ډیټابیس ډیفینیشن نه راوچت کی خو زه د په ډیفالت بیهیویر باندې تکیه نه کوم ایکسپلیسیټ اپروچ هر یو سیز مې ورته منشن کړی چې داسې وکړه کلیر ده انجن څه مطلب شو نو ډي بي ورسته تاسو لپاره خو بس دا زم سرور انسټال شو بس دا ډیټابیس شو ټیک ده خدای داسې نه دی ډیټابیس سرور چې کله انسټال شي نو هغه کې د نړۍ خبرې وي د ځان ته یو ایریا مشخص کی بیا چې تک کله ډیټابیس پکې جوړه نو بیا په ایریا کې دنه دی بیا ډیټابیس جوړي بیا هغه ډیټابیس کې دنه ټیبل جوړي بل ډیټابیس سره به کمیونیکیشن کوي کیوري په ذریعہ سره ټیک شو ته دې ځنه کیوري ور واسطه ډیټابیس ته یا د پی ایچ پی کوډ نه تر لګي یا د جاوا نه ته کیوري را لګي نو ډیټابیس کې ډایرکټ هغه کیوري نه ایگزیکیوټ کیږي کاغذ پن شته در سره څه چلو شو یار ما په خیال چې زموږ ټول مهنت ضایع شو ساره وخوړو ما نه څه کی پریس شو کنټرول زیډ هم کار نه کوي ورکه کا دا څه دومره ضروری خبره نه ده 2 منټه کې به راشي یو بل پن راکړه عبدالغني دا دا ډیټابیس سرور دی ٹھیک
شو په دې کې دا ستا یو ډیټابیس دی په ډیټابیس کې دننه ټیبلې پرتې دي ټیبلو کې دننه ډیټا پرته ده ټیک شو تا ته یو دا پته ولګي دا چې ډیټابیس سرور کې کولیشنز هم پراته دي یعنی سرور دی سرور کې کولیشنز ځان له یو دنیا ده په دې کې مختلف قسم له انجنز پراته دي ته داسې کنسیډر کړه چې دا انجنز دي کې دننه وړي وړي سافټویر دي نورې ټیک شو یو انجن دی دا غنوم دی NODB بل انجن دی دا غنوم دی مای ایسام ټیک شو زه PHP په ذریعه سره یا جاوا په ذریعه سره یا وټس ایور یو کیوري راځي ډیټابیس ته یو کیوري راغله سرور ته نو سرور کې ټول اول هغه کیوري څه چلو شي هغه انجن ریسیو کی چې خدا کیوري ما ته راغله دا ایگزیکیوټ کېدل غواړي سو به ایگزیکیوټ کوي دا انجن به هغه ډیټابیس کې دننه کیوري ایگزیکیوټ کوي ٹھیک شو نو انجن څه چلو کی انجن اول کیوري ریډ کی په خپل سټډي کې چې دې کې څه دي مانه څه ډیمانډ کوي ٹھیک دی الیاس بیا دې ایگزیکیوشن پلان جوړ کی ایگزیکیوشن پلان مطلب دا دی چې یو کیوري د فرض کارو کې څلور پنځه مختلف پارټس دي دی وایي چې پهلنې کم پارټ ضروری دی دویم نمبر کم پارټ ضروری دی دا به زه دې ترتیب سره ایگزیکیوټ کوم یعنی اول خپل ځان منظم کی ٹھیک شو هغه نه پس بیا هغه ایگزیکیوټ کی چې ښه اوس دا ایگزیکیوټ شه ٹھیک ده چې ایگزیکیوټ شي نو یا به سکسسفلی ایگزیکیوټ شي یا به فیلیور راشي وټس ایور یا به تا ورته ویلي چې ماله ډیټا راوړه نو ډیټا به راواخلي یا هر څه چې راواخلي به واپس دلته راشي NODB ته دی به واپس دلته راولېږي دې ته موږ وایو ریسپانس هغه واپس جواب ورکړي نو دا کیوري څه شی شو دا ستا کوېسچن شو تا سوال ورولېږلو هغه ته ریسپانس راولېږلو جواب دا جواب شو ځکه ما لیکلي دي چې کیوري مطلب دا دی کوېسچن اینډ آنسر چې موږ کوېسچن ورولېږو دی به خامخا آنسر راکوي که آنسر نه راکوي دی به ایرر راکوي هغه ایرر هم یو آنسر دی یو ریسپانس دی چې بای دا مسله ده دا مسله حل که بیا به دا کار کېږي ټیک ده دا کانسپټ کلیر شو او مای ایسام داسې نور هم دي څلور پنځه انجنې دي مای ایسام وایي چې یار پرایمري کی فارن کی کنسټرینټ لګول وایي د دې ضرورت نشته دې سره سپیډ سلو کېږي نو که تا انجن مای ایسام ساتلی وي نو پرایمري کی او فارن کی او دا کنسټرینټس نشي لګېدی دې انجن کې د کنسټرینټس والا سپورټ نشته NODB وایي چې زه دا سپورټ ورکوم او د فارن کی مقصد څه دی که په یو ټیبل کې فارن کی وي او ته هغه کالم ته ویلیو را لېږې لیټ سي 2 نو دا په کم ټیبل کې پرایمري کی د دې ولګوري چې هلته کې 2 شته که نشته که 2 وي نو په چایلډ ټیبل کې هغه ډیټا انزرټ شي که په پیرنټ ټیبل کې 2 نه وي نو په چایلډ ټیبل کې هغه فارن کی کالم کې 2 نشي انزرټ کېدی د فارن کی کنسټرینټ دا مطلب دی کنسټرینټ مطلب پابندي چې پلار وي خو زوی به رجسټر شي چې پلار نه نو زوی کم ځای نه رجسټر کوي ټیک ده نو NODB دا سہولت ورکوي بله خبره یو پیرنټ دی 3 چایلډز دي تو اوس پیرنټ ریکارډ ډیلیټ کې NODB انجن بتا نه پرېږدي چې دغه خو چلډرن موجود دي ته پیرنټ څنګه ډیلیټ کې هو بیا یتیم شي او چې نه اول چلډرن ډیلیټ کا بیا راشه پیرنټ ډیلیټ کا مای ایسام د دې خبر خیال نه ساتي وي بس دا او راځه ٹھیک ده موږ ته دا خبره وزي ولې چې موږ زیات تر کنسټرینډ ډیټابیسز باندې کار کوو
ठीक है जी। अब ये कहाँ पे है? ٹھیک شو by default will NOD NODB NODB به تاسو په دې خبره باندې ایمان راوړئ چې کیریکټر سیټ به UTF-8 وي انجن به NODB وي او هغه څه شو هغې سره وکړو ټیک شوه نو څه مسله نشته کریټ ټیبل برانچز अब ये जो रूल है ना हर उससे मतलब ये बोले कि हम चल रहे हैं अब वो बॉर्डर की बात हो वो टीजर 11 की बात हो भाजन की बात हो अब क्लास में जो डिस्कस किया ना ये आप लोग खास तौर पे आप और सुभान लाजमी इसको हर एक देखने में तकलीफ होती है खाने की कोशिश से गुजारा बड़ा तकलीफ लेकिन जब कॉपी करेगा कैसे راسته کومه خبره وه सर जी वाचन 70 करेक्टर دی که بل لنګویج کې راځي ایگزیکټ هم اول 70 کरेक्टर باخل که پښتو کې راځي بل هغه کې هم دا 70 کरेक्टर پښتو والا کیسه لږه مختلفه ده ټیک شو پښتو کې چې د الف یا ب نه هغه یو کریکټر چې د درې څلور کریکټر نیسي بیا دې څه کار کوي بیا دې سټور کوي راکپن یو خو د افغانیانو سټوډنټانو کې دا مسلې چې دي اول د پښتو د فارسي جواب غواړي نو انګلیسي بیا وروستو نو چې ته ولیکې چې بې نو هغه وایي چې %#684 سیمیکالن %#963 داسې څلور کریکټرې دی واچوي نو 15-20 کریکټر زه خو دې ونیسي ٹھیک شوه بیا چې ډیټا راځي نو بیا واپس بیا بې ته کنورټ شي نو که هغه وي نو بیا به 70 نه ساتي بیا به 300 ساتي بیا به 400 ساتي ٹھیک شو عربی کې موږ ته دا پرابلم راغلی و موږ ویب سایټ عربی کې جوړ کړی و چې هغه ډیټا سټور کول شروع کړه نو موږ خو د انګلیش په حساب سره نارمل دغه ساتلی و چې دا کیسه پکې راغله او دې خو دا کار کوي بیا مې ورته ویل چې سیوا کړو ٹھیک شوه اوس زه دلته راغلم ما د ډیټابیس نوم باندې کلیک کړم ما ته وایي چې یو ټیبل جوړ شوی دی برانچز هغې آی ډي برانچ نیم ایډرس فون نمبر ما ورته وایي چې سټرکچر دی ما ته سټرکچر وایي چې آی ډي چې دی دا پرایمري کی دی انټیجر 11 دی آټو انکریمنټ هم دی برانچ نیم یونیک دی ایډرس او UTF-8 جنرل CI فون نمبر دا ته لاندې په انډیکسز کې هم شو کوي چې آی ډي چې دی هغه پرایمري کی دی برانچ نیم چې دی هغه یونیک یس فون نمبر یونیک یس ٹھیک شو کلیر شو سر مو خدا فارین کې دې ټیبل کې فارین کی نشته یونیک والا کانسټنټ دا کی ځکه او دا خبره دی په ځای ده د فارنکی چې کوم کالم باندې زه فارنکی ولګوم نو هغه چابې والا شکل دی دی والا دی نو بیا به ته فرق څنګه ساتي بیا به ته دې ځای نه سټډي کوې بله طریقه شته هغه هم درته ښیم ټیک ده فرجیه د یونیک او پرایمري کې ترمنځ فرق یونیک خو یونیک وي ډوپلیکیټ نشي کېدی فارنکی ډوپلیکیټ کېدی شي پرایمري کې او د یونیک ترمنځ پرایمري کی چې دی هغه یونیک هم وي او ناٹ نل هم وي یونیک یو ځل نل کېدی شي ٹھیک شه که زه یو کالم باندې یونیک ولګوم
او ناٹ نلم ولګو ملک اوس دا برانچ نیم شو دا باندې ناٹ نلم لګیدل یونیک هم د دوړ دي نو دام پرایمری کی شو په کیریکټر فارمیټ کې پام پرایمری کی دا په انټیجر لیول باندې پرایمری کی دا کلیر شو ورچار هم پرایمری کی کې دی شو کلیر شو ها بل څه مسله بیا ورپسې څه فورن شي کې او پرایمری کې پرایمری کی خو یونیک وی کنه او ناٹ نل وی فورن کی دا چایلډ وی ملټیپل ټایمز کې دی شي خو چې هغه پیرنٹ ټیبل کې موجود وي کنه وی نو دلته به انسرشن نه به پرېږدي چې هغه پرنٹ ټیبل کې سمور کومه انټری کو ډیټا هغه بیا اتوماتیک ډول باندې چایلډ ټیبل تر ځکه چې ته فورن کې لګولې نه مونږ به انسرټ کیوري کې را لېږو اتوماتیکلی نه راځي دواړه امریکي والا ټیبل به اتوماتیک اخلي فورن کی والا ته به مونږ ویلیو را لېږو چې دا چایلډ دی خو د پیرنټ څوک دی عبدالغني دی که بابو خان دی ملټیپل پیرنټس وي که نه بیا به د پیرنټ کم یو دی دا ورته مونږ را لېږو ٹھیک شو ये दोनों आपस में जैसे भी आपने पूछा ना कि ये प्रॉपर्टीज में सेक्शन स्टैटिक इंफॉर्मेशन को सेव करना जो लग स्पीड लगाऊं वो चीजें मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा था कमा का पिक मा वर्तुगी क्रिएट टेबल कोशिश करें कि अपनी स्टैटिक इंफॉर्मेशन सेक्शंस ड्रॉप प्रॉपर्टीज को जावा में या रीडिवाइड करना बड़ा आसान है रिसोर्स बंडल की क्लास है आप अपनी क्लास के सब करने के रिसोर्स बंडल वो आपको बंडल देगा एग्जाम्पल कंपैरेटिवली डिफिकल्ट जब जेडीबीसी की बात आती है तो हम सिंपल प्रॉपर्टीज यूज करते हैं जब हमने बात की यहाँ पर एग्जाम्पल इसको एग्जाम्पल से यूज करने का तरीका थोड़ा डिफरेंट है आप लोगों ने प्रैक्टिस भी की है तो वो एग्जाम्पल के लिए जावा को बहुत ज़्यादा लंबा लिखना पड़ता है ठीक है इसमें कोड हमारे पास लंबा नहीं है क्योंकि मैंने खुद इसको कोड किया है उसको पता कैसे चलेगा कि CSV फाइल है वो बाय डिफॉल्ट से पता है कि क्लास पास में ये फाइल लाजमी होगी प्रॉपर्टी फाइल ये रिसोर्स में ये आता है जी जी ना वो कॉन्टेक्स्ट वो डिफरेंट चीज़ है आप उसके ऊपर उस वाले से जो कुछ आपने उसको जहन से निकाल के आगे सही शो देना बाद भी ऐसे शेयर दें देना बाद वेलकम टेबल दें सब्जेक्ट्स अपने पास एक क्लास बनाने जैसे आपको कॉलम नेम से दारा दा टेबल नाम अशफा क्रिएट टेबल या एसक्यू क्यूरी यूटिलिटी इस तरीके से आप एक काम करें बल्कि नाम ही ना समझ तो आप रखें हाइबरनेट यूटिलिटी नाम की क्लास बने उसका क्या सब्जेक्ट नेम वही काम बोला वर्चार 30 बुलेट से शिक्षा इसके ऊपर बस सही है कंट्रोल ए कंट्रोल सी دا ټیبل هم جوړ شو هغه کیوري ما دلته پیسټ کړه تاسو چې دا ځان سره ایگزیکیوټ کړئ نو وداوټ اني پرابلم به سیکشن کلاس نیم بیا شو کیوري باغ زړه کیوري راته وښایا کریټ ټیبل کلاسز آئی डी टिक दे क्लास नेम हम सही है और इसको भी आगे लेकर आओ ताकि हम तीनों ठीक है कंट्रोल ए कंट्रोल सी वो डिपार्टमेंट जो है डिपार्टमेंट आईडी के ऊपर इसमें क्लासेस नंबर से शेयर है क्लास सब्जेक्ट्स सारी चीजों की मैप फाइल हमारे स्किल वाले क्लिक कर दिया जरा क्यों आप खत्म इसको जूम कर मशीन देना प्रॉब्लम हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे पहले तमाम कॉलम्स लेंगे फिर दूसरे स्टेप में हम वो क्रिएट टेबल क्लास वो वन टू मैनी सब्जेक्ट्स ये आपको उसमें इधर आ नाज़िम के साथ टेबल और कंप्लीट करें मेरे तरह से जो रिलेशनशिप है वो मैं आपके साथ बैठ के ऐड करा देता हूँ ठीक है पहले ऐसे शेयर आईडी है इंटीजर
सब्जेक्ट आईडी सब्जेक्ट आईडी, क्लास आईडी, ब्रांच आईडी। सब्जेक्ट आईडी इंटीजर 11 हाँ उस दा सब्जेक्ट आईडी به دې ټیبل کې زه فارن کی جوړوم نو چې فارن کی جوړول غواړي نو د دې کالم ډیټا ټایپ 100% اوماغه سي پکار دی چې کوم پیرنٹ ټیبل کې دی پیرنٹ ټیبل دی سبجیکٹ ٹھیک شو پیرنٹ ټیبل دی سبجیکٹس سبجیکٹ کې स्ट्रक्चर तराशा ایگه څه شی دی انټیجر 11 دی نومه که مختلف وي نو خیر دی دلته کې پرایمری کی کالم نامه ده آی ډی دا به زه دلته کې فارن کی جوړوم څه شو یار کیسه فرق شو لکه چې کریټ کیوري مې چرته لیکلی وه او دلته لیکلی وه دلته کې مې ورته نوم ایښی دی سبجیکټ آی ډي دا فرق نه کوي ٹھیک ده ناٹ نل ٹھیک شو کلاسز ټیبل کې هم هغه انټیجر 11 دی ٹھیک شو برانچ آی ډي هغه هم انټیجر 11 دی ٹھیک شو سایز کوم مطلب رینج سایز او دا به 100% یو شانتی وي ټوټل مارکس انټیجر 3 ناٹ نل پرایمری کی د دې ټیبل پرایمری کی چې دی هغه آی ډي دی اوس به پابندی لګوم فارن کی کنسټنټ بل لګوم تاسو هغه جی واي په ذریعہ سره دا ټیبل دا فارن کی نیم ورکا کیوري په ذریعہ سره طریقې کار سره موږ لیکو چې کنسټنټ پابندی ولګوا پابندې نامه سره نامه ول څه ورکم एफ के सब्जेक्ट एफ के सब्जेक्ट ने सब्जेक्ट बने फॉरेन की सब्जेक्ट टेबल न छुपा सब्जेक्ट प्लस पहले ने खबर خدا ده که زه دغه ولیکم علی بیا به اکسپټ کی ٹھیک شو هم به خبر ادا ده چې اوستوي چې اف کې سبجیکټس یا مینینګفل وي خو چې یو ټیبل کې تا فارن کی ته یو نامه ورکړه بل ټیبل کې اوماغه نامې سره فارن کی نشي جوړې ده یعنی بل ټیبل کې سبجیکټ آی ډي کالم کې دی شي باغی باندې فارن کی کنسټنټ هم اپلای کې دی شي فارن کی کنسټنټ نیم علی نشي کېده نو دا به بیا موږ ته څنګه پته لګي چې کوم ټیبل کې مې کومه نامه استعمال کړې ده او کومه مې نه ده استعمال کړې دا مشکل سره دا مشکل تاسو نو دا غي مشکل حل دا دی چې موږ ما یو ډیزاین جوړ کړی دی په خپل ذهن کې چې کی ته به زه نوم ورکوم ټول ناول به زه لیکم چې اف کې چې فورن کی بیا انډرسکور دا چې کوم ټیبل دی هم د نامه بیا انډرسکور دا کالم نامه اوس ته یاد ساتلو ضرورت نشته ډیټابیس چې هر څومره غټ شي ستا د کمبینیشن ډوپلیکیټ کېدی نشي एफ के अंडरस्कोर बया मौजूदा टेबल नामा बया मौजूदा कॉलम नामा फॉरन की मतलब फॉरन की जोड़ा का बच्चा बांधे सब्जेक्ट आईडी बांधे रेफरेंसेस यानी पेरेंट टीचर तरे सब्जेक्ट्स टेबल की आईडी वाला कॉलम ठीक है दोबारा बल हम फॉरन की जोड़ा हम पदे टेबल की एफ के अंडरस्कोर क्लास सब्जेक्ट अंडरस्कोर
क्लास क्लास आईडी वही आज दो का वही दته میدان عمر کو دنه فرنکی جوړه کړه یا فرنکی کنسټرنټ ولګا چا باندې ولګا کلاس آईडी باندې پیرنٹ ټیچر ته پروت ده کلاسز کې درېمم شته کنسټرنټ किसी मलाजर को सुन दो, सैयद को सुन दो, साहबजादे को सुन दो, ये पांडे किशोर कुमार ये लोगों को बुलाते हैं पाकिस्तान का पहले फोटो भी नहीं किया ना पाकिस्तान अंग्रेज मर गए रेफरेंसेस ब्रांचेस कोशिश किया करेंगे आईडी ये वीडियोस ना देखा که یو فرنکی وي خو یو ځل به دا کنسټرنټ ولیکي که دوی خو دوه پیرې به ولیکو پنځه نو پنځه پیرې به ولیکي اخري نفس به کامه نه وي ګوره هر یو لاین نفس کامه ده او دې نفس بل نشته به دې نه بعد بیا انجن والا لاین دی और सही है کنټرول A کنټرول C دو همدغه شانتې ښایسته ښایسته کیوریز به ولیکئ دلته کې به کاپي پیسټ کوئ ټیک شو سبا به زه ګورم ये इवैल्यूएशन का باقي به تاسو جوړې کوئ शहाब और शाहिद इन दोनों ګوره زه برانچز کې موجود یم برانچز ټیبل کې موجود یم دلته کې لاندې یو سیز دی بس اته نه ښکاري خو زه برانچز نه بهر ما په دې ډیټابیس باندې کلیک کوم چې ډیټابیس باندې کلیک کړم ما ته ټولې ټیبلې ښیي اوس ما ته دلته کې یو بټن شو کوي ډیټا ډکشنري دا ډېر مهم دی ډیټا ډکشنري باندې چې ما کلیک کو نو د ما ته پراپر یو پی ډی اف فایل اوپن کړو چې یار ستا برانچز والا ټیبل دی هغې کې آی ډي پرایمري دی سایز دا دی نل نشي کې دی برانچ نیم دا دی ایڈریس دا دی دی باندې لاندې انډیکسز لګېدلي دي دا یو پرایمري کی دی دا برانچ نیم یونیک دی دا هم یونیک دی وټس ایور کلاسز دا دی سبجیکټ دا دی خو په سبجیکټ کې لینک ټو دا لینک شوی دی چا سره لینک شوی دی سبجیکټ ټیبل کې آی ډي سره لینک شوی دی کلاس آی ډي په کلاسز ټیبل کې آی ډي سره دا هغه فورن کیز دي چې دا پیرنٹ ټیبل دی او پیرنٹ ټیبل کې دی کالم سره نو دا فورن کی ده او هغه نمونه هم ورکړه چې کوم ما ورکړي دي او کلیر شو ته که پروفیسر ته شو کول غواړې نو دلته پرنټ هم اخیستی شي ټیک شو ګوره ډیټابیس نامه ډیټا ډکشنري ټیک شو چې څومره ټیبل یې نورې جوړو دا به پخپله پاپولیټ کېږي صحیح شو ریکارډینګ څه شو